السلام علیکم. دا 14-15 میا چې د دې حکومت وشوې میاشتې په دې کې د عوام ډېر په مشکلاتو دي. مخکې به هم د مهنګای نه تنګ وو، خو اوس خو یې بالکل خودکشۍ ته جوړ کړي دي. زه اکثر په سوشل میډیا خلک ویډیو ورکي چې د تنګ دستۍ د لاسه خودکشي وکړه، پلار لاش اویزان دي او بچي ورته لاندې ګوري یا مور سره د بچو ځان اویزان کړي. دا ډېره بدقسمتي ده چې یو ریاست خپل عوام له بیسیک ضرورتونه نشي پوره کولی، نو دا ډېره بدقسمتي ده. روټۍ یو حقیقت دی او لږه خېټه چې ده که نه، دا د هر جرایم مور ده. چې تا ته بچي وږي، ته به قتل هم کې، ته به ډاکم وې، ته به شوک هم کې، او چې بچي دې ماړي ستا دغې ځایونو ته ضرورت نشته، نو د مهنګایۍ سوري د جرایم سره گهرا تعلق دی. چې زه وږی یم زه به لازماً د ګاونډي نه غلا کوم، چې زه وږی یم زه به په روډ شوکم کوم، چې زه وږی یم زما بچي راته داسې ناست دي، زه به هر څه کار کوم. نو د دغې وجې نه خلک ډېر پریشانه دي. زما درته دا ریکویسټ دی چې د چا وس کیږي نو په چم ګاونډ کې چې هیڅ نشئ ورکولی، کم از کم یو روټۍ دغې خلکو له ورکوئ چې تاسو ته معلومي چې د هغوی حالات ډېر کمزوري دي، او دا ول په داسې طریقه ورکوئ چې هغوی ته خپل بېعزتي محسوس نشي. او کم وروڼه چې زما په پردیس کې دي، هغوی بهر دي، هغوی ته مې دا خواست دی چې کله تاسو پیسې خپل خاندان له رالیږئ، ستاسو پیسې اوس چوته شوي د پاکستان خواست هم تباهۍ ته روان دي، پیسې ډېره لاندې ده، نو کم از کم یو 3000 روپۍ پکې داسې ایکسټرا رالیږئ چې تاسو خپل کور والو ته ووایئ چې دا په ګاونډ کې د چا کره تکلیف دی، هغوی له یو بوجۍ اوړه پې والئ، نور ولې هېڅ مه کوئ چې دا روټۍ هم خېټې ته ځي نو سوري نو هغه به د ډېرو مسلو نه بچي. دا مې درته خواست دی چې ډېر بد حالات دي، نو چې چا وس کیږي هغه ډېر خیال وساتئ، ځکه چې په دې دغه کې خو سفید پوشه طبقه ټوټل تباه شوه، هغه خو ختمه ده، هغه خو خیر هم نشي غوښتی، چاته سوال منت هم نشي کولی، او لږې پې تېرېږي او چاته خپل حل هم نشي ویلی. دغه خلک پکې هم ټارګېټ کړئ، او دوی له هم چې ستاسو وس کیږي نو د خپل ګاونډ سره، رشته دار سره، چم ګاونډ کې دوست یار سره کم په مشکل کې دی چې هیڅ نشئ کولی، نو د روټۍ مدد ورسره لازماً وکړي، او دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې دا پیغام ډېرو خلکو ته ورسي، او هغوی د خپل ګاونډي، د خپل روډ دوست، د خپل رشته دار مدد په صحیح معنو کې وکړي. امید لرم ستاسو ویډیو خوښه شوي، کمنټ پې وکړئ، لایک یې وکړئ، او ډېره یې شیر کړئ، او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.